دا چې انشاءالله مونږ به په دې الیکشن کې خپل 100% ووټ چې دی دا الیاس بلور صاحب ته ورکوو. صاحب جی مقابله دا ستاسو ته پوره تیاری دی؟ الحمدلله جی زمونږ مکمل تیاری دی او څنګه چې تاسو ته مو وویل مونږ دې باره کې 4-5 میټینګونه شوي دي او زمونږ ټول ممبران په دې متفق دي چې مونږ به خپل ووټ الیاس بلور صاحب پینل ته ورکوو انشاءالله. ډور ټو ډور تاسو کمپینونه کړي دي، تاسو ته خو بم ځان پته لګي ښکاره کېدل به چې کله تاسو کمپین دوران ووټر له وتلی نو څه داسې تاسو ته به ښکارېدل چې یاره دا مونږ سره ولاړ دي سپورټ کوي؟ ګورئ جي زمونږ سیاست سره څه کار نشته، د هر تاجر خپل مسایلو سره تعلق وي. زمونږ د دې جیمسټون د کار چې کوم پیټرن دی ډېر بدل دی د دې نورو کارونو په نسبت. د دې چې کوم ټیمپو ده هغه بدله ده، د دې چې د کاروبار کم کولو طریقه کار دی هغه بدل دی. بدقسمتۍ سره ګورنمنټ زمونږ په دې روزګار دومره زیات نه رسي، نو موږ ته وقتاً فوقتاً دی کې ډېر زیات مسایل راځي او هغې کې الیاس بلور صاحب موږ سره مخکې هم ډېرې هلې ځلې کړي دي او اوس هم کوي او موږ ته امید لرو چې انشاءالله مخکې به هم زموږ حمایت او زموږ د دې مسایلو حل لپاره کوششونه کوي. حکومت وقت او بیا خاص کر خیبر پختونخوا حکومت ته څه پیغام دی ستاسو د دې جیمسټون د اړخ نه څنګه چې ستاسو بیان؟ زما خیبر پختونخوا حکومت ته دا اپیل دی چې کله تاسو کومه پالیسي جوړوئ یا کوم فیصله کوئ نو مهرباني وکئ ګراس روټ لیول چې دی هغې کسانو سره تاسو رابطه کې کیږئ، ځکه چې کوم کسانو سره تاسو میټینګز وکئ برای نام هغې نه د دې روزګار الف بې نه خبر دي نه هغې په دې پوهیږي، نو بجای د کاروبار سہولت جوړېدو موږ ته نور مسایل جوړېږي. ریسنټلی یو څو مسایل دي چې په هغې به زه خبره نه کول غواړم، خو هغه بدقسمتۍ سره زموږ بجای موږ ته سہولت جوړېدو موږ ته یو مصیبت جوړ شو. اوس موجوده وخت کې خیبر پختونخوا حکومت 2% په ایکسپورټ باندې ټیکس لګولی دی، دا په موږ باندې ډېر غټ بوج دی. او دویمه خبره دا ده چې په 2006 کې ګورنمنټ زموږ سیکټر دا انډسټري ډکلیر کړې وه، دا انډسټري منلې وه، خو تر نن پورې موږ ته انډسټریل میټرې نه راکوي، انډسټریل بجلي موږ ته نه راکوي. موږ ته هماغه کمرشل ریټونو چې دلته کې فارنرز موږ ته ډېر کم راځي امن و امان د وجې، نو موږ خپل دا پروډکټس وړو بار دنیا ته، هلته ایگزیبیشنې وي هغې کې موږ ډسپلی کوو، هغې کې خرڅوو. نو دې کې د ټیکس د وجې یو خو موږ هلته مقابله نشو کولی نورو ملکونو سره، زموږ پروډکټ ګران شي. دویم موږ ته دلته ویزو کې هم ډېر زیات مسایل وي او بدقسمتۍ سره چې که وفاقي سطح باندې او که صوبایي سطح باندې دوی چې کله میټینګ کوي نو زه دا نه ویم چې افسران نه پوهېږي، خو زموږ د دې کاروبار مزاج بدل دی، دا د نورو کاروبارونو نه مختلف دی، په دې باندې هر سړی نه پوهېږي. نو مهرباني وکړئ چې تاسو ګراس روټ باندې چې کوم خلک دي تاسو هغې سره رابطه کوئ، د هغې مشورې یالئ، نو انشاءالله ګورنمنټ ته به هم فایده وي او تاجر به هم خوشحاله وي. بالکل دا اصغر صاحب و جیمسټون سره تعلق دی د دې. بل زه دا ویل غواړم نمک منډي یوازې په غوښو باندې نه دی مشهوره، که نمک منډي په شا باندې تاسو وګورئ نو جیمسټون یو دنیا پرته ده او دغه دنیا لیدل کتل غواړئ نو تاسو راشئ جیمسټون د دې دنیا ته او دا نورم آباده کوي. کیمرامین محمد علي سره عرفان دورانی، پیام خیبر، پیښور.